بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما صدري وسلم. جینو پرون سبق کې منګه د نبوت په باره کې خبره اتره وکړه او هغه ختم شوله چې انبیا معصوم دي او کنه دي د ګناه نه د کفر نه ای باره کې خبرو شوله. نو په عقایدو کې یو عقیده هغه ده چې په ملائکه باندې ایمان لرل دا هم ضروري دي. لکه موږ آمنت بالله وملائکته، نو د الله پاک په ملائکه باندې ایمان اورل. ملائک جمع د ملائکون دا ملائکون تاسو دا غویل لګنه مراح الارواح بس دې بیا خبره ختمه. ملائکون په اصل کې وای ملائکون او ملائکون، نو دلته کې به قلب مکانی شوی دی. ملائکون ولې دی؟ ځکه وای دا د اولوکت نه ماخوذ دی، اولوکت په معنا د رسالت باندې دی. نو دلته کې به قلب مکانی شوی دی. په کم ځای کې چې قلب مکانی وشي نو الته کې یسلو القاعده وجوبي وي. دا خبروم تاسو کړی نه ملائکون کنه. نو حمزه د لام زه ته لام د حمزه زه ته چې دا راوړل شوی دی، یعنی فا د عین زه ته عین د فا زه ته راوړل شوی ملکون ته جوړ شوی دی. او بیا مالکون دا ملکون ملکون کنه ملکون اصل کې و ملکون ملکون. نو حمزه حرکت لام ته نقل کړل شوی دی او حمزه حذف کړل شوی دی جو ملکون ته روښ شوی دی. ملکون د حمزه حرکت لام ته نقل کړل شوی دی او حمزه حذف کړل شوی دی ملکون ته جوړ شوی دی. او ملک ویل کېږي پیغام رسونکي دا فرشته جو فرشتم ځکه وي ملائکه چې دی پیغامات د الله رسي. د اهل سنت والجماعت باندې دا اجسام لطیفیه نورانیه دا الله یو نورانی مخلوق ده او سپک ته چې داغي نشته وزن نشته. نور څنګه حقیقت خو الله ته معلوم ده. او دا ملائکه په باره کې دا اعتقاد لرل چې دا الله پاک ورته څه حکم کوي هغه د الله پاک حکم مني. لا يعصون الله ما امرهم لا يفعلون ما يؤمرون. او بل دا چې لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. دا الله نه حکم نه سم مخکې کېدې هم نشي. او دا دغه چې دي کنه ذکورت او انوثت دا پای ورته موصوف کیږي. لکه دا انسانانو کې او په پیریانانو کې داري چې دا مذکر ده دا مؤنث ده. او په فرشتو کې دا جنس نشته ده، مذکر او مؤنث دا نشته ده. کم کافران او مشرکان ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وجدوا الله پاک د پر لونه ګرځي ويجعلون لله البنات. او دا مشرکان او دا عقیده وا چې دی د فرشتي دا د الله پاک لوريان دي. نو الله پاک ورته وی سبحانه والله پاک پاک ته دی ولهم ما يشتهون، یعنی دوغه د ځان لپاره لوريان نه دي خوخه او دا الله پاک لپاره لوريان خوخه دي. الله پاک بیا مخ کوي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا مخ تک تور شي د غسینه وهو کظیم او د غسینه ډکش يتوارى من القوم د خلقونه پټیږي من سوء ما بشر به د وجه د بد غړل هغه رقم ته د زیر کړل. نو الله لپاره دغه کوي دا الله لپاره لوري نه وکړي. نو دا خبره چې کم کسانو کړی دا چې دا الله پاک د لپاره لوریانی دي او ملائکه د الله پاک لوریانی او بنات ثابت کړی دي، دا خبره غلطه ده غلطه. هغه به خبره باندې پوښوي. او دغه شان دي يهوديان هغه دا وایي کنه چې په دې کې د بازو نه کفر چرنده صادر شو نو الله پاک دا چرنده مسخ کړی دي. نو دا خبره هم غلطه ده. لکه پوښوي لکه څنګه و چې انسانان دي کنه انسانانو خنزیرانو دا لاول کوم انسان چې دا کړ نه فرمانی کړ نه خنزیر جوړ شوی دی هغه دغه د فرشتو په باره کې دا خبره هم غلطه ده. او دا الله پاک د حکم نه نافرمانی نه کوي. نو بیا پکې اعتراض دی چې ابلیس دا هم وي موږ د څه ورېدل چې دا فرشتو نه او فرشتو نه تاسو څنګه ورېدل نو چې اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. چې کله موږ ملائکه ته حکم وکړو ټول سجده وکړه بغیر د ابلیس نه. نو دا الا ابلیس دلته استثناء ذکر کړل شوی دا اصل په مستثنا کې مستثنا منقطع او مستثنا متصل کې اصل مستثنا متصل ده. اصل سره مستثنا متصل ده. نو دلته کې کذا ته مستثنا متصل وغنه نو دا
ابلیس دا پر کافره پر فرشتو کې داخل بغنه نو ته وایي چې فرشتو د الله پاک نه فرمانی نه کړي نو دی ابلیس خو کړي نو الله پاک ورته وی چې سجده وکا ناوی جنا نه زه خو سجده نه کوم ولې انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين الله ورته فخرج من هذا دينا فانك رجيم نو د دې بس جواب نیو دا چې لکه دا استثناء مستثنا منقطع ده او دا دغه چې کوم دی پیره دا دغه ابلیس دا پیریالو نو دا انسانانو نه هغه الله پاک په خپل باندې فرمایي کان من الجن ففسق عن امر ربه نو بیا ته د سیدی حکم څنګه شو سیدی حکم خو فرشتو ته شو نو مطلب دا دی چې په دغه ټیم کې ټول نه غوړه مخلوق هغه فرشتي وي دغه ټیم کې ټول نه غوړه مخلوق سو نو چې فرشتو ته حکم شوی دی دا نور کټ کبډي چې نن ته خو بسر کې حکم دی هغه پوه شوي او دا خبره که تاسو اورېدلي چېرې دا شیطان او یا کاله د فرشتو استاد پاتې شوی دی خو لکه تکبر وکړو جو الله غرق کو تباه برباد کو د فرشتو استاد نه فرشته نه ده نو د فرشتو استاد څه شو لکه په دې خبره باندې پوه شوي ابا واستكبر وكان من الكافرين الله وست کافر نه او پوخاله د کافرونو وكان ماضي وكان من الكافرين بیا وی چې تا دغه کې کنه د هاروت ماروت مبارک یو اسرائیلی روایت کې واقعا مشهور ده وی چې دی الله پاک ته وی چې تا د خلق لا د نیکانو بندګان لدی دومره دغه ور کړی دي جنتونه ور کړی دي او دغه ور کړی دي نو موږ له خو دې سي نه دی را کړی یا چې دی ملائکه چې دا فخر وکړو تکبر وکړو چې موږ هر ټیم د الله پاک حکم منو موږ د الله پاک نه فرمانی نه کوو دې خبره باندې تکبر وکړو فخر وکړو نو الله پاک وته فرمایل چې لکه ما دی بندگانو لا ما شهوات ور کړی دي نفس مول ور کړل دا غي د وجنه او دوی باندې غالب را شندو ګناه کې د معنا فرمانی کوي دې کوم ته سره کړل شنو موږ بچتم د الله نه فرمانی ونکو جو الله وی ځان دوه کسان خوښ کوي د دوی یو هاروت خو یو ماروت خو چې زدا به دوی بشاوت وکړو دوی ته الله پاک په دوی کې شهوت پیدا کو او بیا دوراله دغه ته دنیا تراله او خلکو ته دغه سیر او جادو خو په دې کې بیا یو ځانانو زهرانو نو با زهرا منی دو ځکه پای د خاون سره دارو خانو دی ولا تعویذ مایوز وکړو یارانه وسره جوړ کړل چې یارانه وسره جوړ کړل به وسره د غلط کار وکړو زنا وسره کړل نو بالله بیا راغی نه بعد لکه دوی چې اوس په خاون ته پته ولګي جو خاون ولا مړ کو خلکو ته پته ولګي چې هاروت ماروت دا کار کړی دی یا دا فرشتي وي دغه کته دی کوی کې د څه ځوړن کړلاو دغه دغه پراتو یو دا خبره چې لکه دا خبره چې منګړنت او دا په زور پرې قاضي بیزاوی رحمت الله علیه دوی چې دا سه منګړنت دا يهوديانو دا خبره زنده نقل هاروت او ماروت الله پاک فرشتي وي او الله پاک د سليمان عليه السلام په زمانه کې دغه ډیر زیات زورو د سحر او د جادو ډیر زیات زورو نو الله پاک فرشتي راولېږي چې خلکو ته د سحر او د جادو په باره کې فرق واضح کړي او هغه به خلکو ته وي چې انما نحن فتنه فلا تكفر موږ ګوره فتنه یو او لکه موږ ذریعه د ازمیخ زموږ به درته الله پاک ستاسو ازمیخ اخلي چې تاسو د سحر جادو زده کوي نو کم کس د دې د په صحیح ځای کې استعمال کوي په غلط ځای کې استعمال د دې لپاره الله پاک موږ را لېږلی نو تاسو کفر چتهونه کوي نو دا خبره جنده غلطه ده هاروت ماروت په باره کې چې دوی د نه ګناونه شوي دي بیا هغه ته دا سزا ورکړل شي دا خبره غلطه ده هغه پوه وګورئ تاسو والملائکه عباد الله تعالی ملائکه د الله تعالی بندگان دي عاملون بامره دا الله په حکم باندې عمل کوونکي دي على ما دل عليه قوله تعالى چې دا کې به باندې الله قول لا يسبقونه بالقول چې دا فرشتي نه مخکېږي د الله د حکم نه وهم بامره يعملون او د الله پاک هر حکم باندې عمل کوي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون او بل وقالوا تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون چې دوی د الله د عبادت نه تکبر نه کوي ځان ته لوی نه ګڼي او نه ستړي کېږي په دې باندې یعنی د الله په عبادت باندې ستړي کېږي هونو هر ټیم څوک په رکوع کې څوک په سجده کې دا ولر خاجي ولا يوصفون بالذكوره ولا انوثه او دو با نه متصف کېږي په مذکر او په مؤنث سره مطلب دا چې نارینه او زنانه پرې کې نشته اذ لم يرد بذلك نقل ځکه چې په دې سره نه خو دلیل نقلی راغلی دی
واما ولا دل عليه عقل او عقل به هم دي دانه او بکم دای کی چداري کنه لکه بل عباد مکرمون د الله معزز بندگان دي نو بدی کې دا مذکر دا صيغه چې د لپاره استعمال شوی دي دا تقریبا استعمال شوی دي څه استعمال شوی دي تقریبا ځکه چې پدې کې پدې مذکر کې قوت او طاقت د مؤنث په نسبت سره ډيري ځکه دا لکه څنګه چې منګه وایو تغلیب دا باب واسع ډیر دی لکه منګه شمسین مرس په موږ د شمسین مو والد والدی ته والدین نو دا شاندا نسبت شوی د په تغلیب پر اثر وماذا عما عبدة الاصنام او د بوتانو عبادت کوونکو چې ګمان کړي دي انهم بنات الله جلال الله لون دي محال باطل دا خبره محال ده او باطل و افراط فی شانهم او زیاته په شان دي کې کما ان قول اليهود لکه څنګه چې يهوديان ویلي چې ان الواحد فالواحد منهم قد يرتكب الكفر چې واحد فالواحد مطلب دا چې لکه پر لپسې بریږي یو بیا بل دودا الله د کفر ارتکاب د نه کېدو او يعاقبه الله بالمسخ او الله پاک د دو شکلونه چندای پر شادوغان او مدوغان کې چندا په ذکر مسخ کړی دي تفریط و تقصیر فی عالم دا تفریط یعنی د حد تجاوز کوم کې په نقصان کې او تقصیر د کمره په حال دي فإن قيل کول شي چې ته چا لګا دا فرشتي د الله پاک د حکم نافرمانی نه کوي نو الیس قد کفر ابلیس ابلیس د الله د حکم نافرمانی نه وکړي نو ابلیس د الله د حکم نافرمانی کړو دا هم ما خدا بل خبره ده نه منم چې ابلیس فرشتہ ده وکانه من الملائکه دی چې دا ملائکه نو څنګه به دلیل سعت استثناء منهم په دلیل دې سره چې صحیح استثناء دي نه ځکه اصل په مستثنا منو کې څه شری متصل قلنا مولانا بل کان من الجن دته څنګه ده پیریان نه ففسق عن امر ربي پس دې وتل او د حکم در خپلنا لكنه لما كان في صفه الملائکه وکړه چې په صفه د ملائکه په باب العباد یعنی په عبادت به کوو نیک سړی خو عبادت وکاو نو بای ورفعت الدرجه او درجه په چتوال کې وکانه جنيا واحدا او دا یو پیریو مغمورا فی ما بین وجدو په منځ کې پټکل شو سا استثناء ومنهم تقریبا د دینه تقریبا دا یا تقریبا دته دغه حکم ته دا شوی دی د پیریانو کې په پرشتو کې شمارل شوی دی لکه پوښي و اما هاروت و ماروت او هر چې هاروت او ماروت فلا يصح سيدنا فالاصح سيدنا انهما ملكان جداد باندې فرشتي دي خو لم يصدر عنهما كفر ولا كبيره ندي كفر صادر شوی نه دي صادر شوی دي کبیره ګناه ثابت شوی لکه څنګه چې دغه واقعیا کې د زهره په واقعیا کې دي چې یو په اخره کې دوی بیا دغه کړیو کفر بیا وکړو وتعذيبهما او دوی ته عذاب ورکول انما هو على وجه المعاتبه چې دوی ته دا عتاب ورکول په طریقې د معاتبه سزا ورکول باندې چې زور نه وشي کما يعاتب الانبياء على الذله والسهو لکه څنګه چې انبياء ته عتاب ورکول کېږي د ذلت د خویدو د وجساوي د وجنه خو دا خبره نه صحیح نه ځکه چې د پیغمبر نه ګناه نه کېږي نه ګناه پیږي کېږي نو سزا ورکوم طرف راغله هغه پوښتنه به باندې وې دا خبره ځکه چې دا او بل چې انبیاء ته کس زور نه کیږي ناغه د عذاب ورکول د پاره نه دا عذاب ورکول د پاره الګه پوښو به معنی نو دا د خبره چې دا صحیح نه ده ځکه چې مکه خو شارع دا خبرو کړل چې دا کبیره ګناه نه کیږي او سزا چې ورکول کیږي نو په کم ګناه ورکول کیږي نه دا خبره ګډوډه وکانا يعظان الناس او د ځوان له هاروت ماروت لري چې د نصیحت به خلکو ته ويقولان وي وردا چې انما نحن فتنه من ذريعه د ازمیخ یو د الله طرفنا فلا تكفر تو کفر مکوي ولا كفر في تعليم السير بل في اعتقاده والعمل به او د سیر به د کول دا کفر نه نه بلکې بسیر باندې یقین لرل او بسیر باندې عمل کول دا کفر دی چې ته کار مزر سیر کوي نو دا یا ته چې دا سیر چې نو دا مؤثر ده نو په دې خبره کوم د ځکه سیر مؤثر ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سیر او جادو چې دا شوی دی دا چې ټول اعتقاد په لري نو دا بیا کفر ده په دې پوه شئ زه